پیغمبران لګېږي تاسو کوم جواب تاسو کوم جواب پیغمبران ته ورکړی فعمیت علیهم الانباء وړاندې بشي په دې باندې خبرونه وړاندې شي یعنې په خپله به هم جواب نشي کولی او د بل نه به تپوس هم نشي کولی چې دغه خپله چې دې جواب وکړي نه به په خپله هم جواب کولی شي نه به د بل نه تپوس کولی شي فعمیت علیهم الانباء پس مجهول بشي په دې باندې هغه خبرونه خپل یومئذین په دغه ورځ باندې فهم لا یتساءلون بل نه به هم تپوس نشي کولی نه به په خپله جواب کولی شي نه به د بل نه تپوس کولی شي فاما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا دا د منافقینو او د کفارو د هغوی د معبودینو مکالمه هغه الله تعالی ذکر کړله او د مؤمنانو صفت کوي چا چې توبه ویستله او ایمان راوړو عمل صالح وکړو فعسى قریبه ده ان یکون من المفلحین چې دی بشي د کامیابو خلقونه دی بسئ دی به کامیابی باقی دلته وي د معبودانو نه د دې د شیاطین دي ځکه چې ګمراهان د ګمراهي چا پیدا کړې وه دا د شیاطینو پیدا کړې وه دې شیاطینو ته چې کوم دی نه شیاطین ویلی شي دې شرکا دغه ته شیاطینو ته شرکا ویلی شي او شیطانان چې دغه شرکا چې حاضر شي نو دوی ته به الله تعالی به یې تپوس وکړي الله تعالی به یې تپوس وکړي چې آیا دا تاسو ګمراه کړي دي نو دوی به وایي چې بېشکه یا الله تعالی موږ په خپله ګمراه وو نو دوی هم د ځان سره څه دي ګمراه کړي دي لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي ربنا هؤلاء الذین اغوینا دا ربنا دعا به څوک وکړي دا به دا شیاطین وکړي چې ای ربه زما دا هغه خلق دی چې دوی مونږه ګمراه کړي دي خو دوی مونږه ولې ګمراه کړي دي کما غوینا څنګه چې مونږه ګمراه وو نو دوی مونږ د ځان سره ګمراه کړي دي او الله تعالی مونږه ګمراه کړي دي خو مونږه تا ته بیزاره یو دوی زمونږ عبادت نه دی کړی خیال کراله که نه دوی د خپلو خواهشاتو عبادت کړی دی دلته کې د شرکاو نه مراد څه دي د شرکاو نه مراد شیاطین دي لکه دا بوتان چې دي دوی خو به خبرې نه شي کولی خیال کې راله که وربک یخلق ما یشاء ویختار رب ستا هغه ذات دی چې پیدا کوي څه چې خوښه شي ویختار او څه شی پسند کړي کم شی چې خوښ کړي هغه پیدا کړي نو د خلقت مالک الله دی خیال کرا الله تعالی تخلیق چې کوم دی د مخلوق کوي او تخلیق د الله تعالی هغه دوه قسمه دی یو اختیاری دی او یو غیر اختیاری دی خیال کرا لکه یا تبذیل دو قسمه دی یو تبذیل اختیاری دی بل تبذیل غیر اختیاری دی ځنې مخلوق او هغه الله تعالی پیدا کړی دی چې د هغې په اختیار کې نه وه او الله تعالی پیدا کړي دي او ځنې تخلیق چې کوم دی نو هغه د اعمالو په بنیاد باندې دی نو الله جل شانه دغه ذکر کوي وربک یخلق ما یشاء الله او ستاره پیدا کوي هغه شی چې د الله خوښه شي چې د الله خوښه شي خیال کراله که کاغه تکوینی امور دی او کاغه تشریعی امور دی ته ټول اختیار د الله سره دی تکوینی امور
هغه لکه د اسمانونه او ځمکې او د انسانان پیریان وغیره دا ټول تکوینی امور دي او ځینې تشریعي امور دي. د تشریعي امورو د هغې فضیلت هغه په اعمالو باندې موقوف دی. د تشریعي امور لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تشریعي امر په بنیاد باندې د اعمالو په بنیاد باندې هغه د ټول امت نه افضل دی. دغه چې پسې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، دغه چې پسې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. دا ځینې تخلیقي امور دي چې هغه د اعمالو سره تعلق نه ساتي. لکه عرش په ټولو اسمانونو باندې اوچت دی، بیا ورپسې اووم اسمان دی، بیا دغسې دا بل اسمان دی. دغسې دا تبذیل چې کوم دی نو دا غیر اختیاري دی او دا امور تکوینی دي. او ځینې امور چې کوم دی نو هغه تشریعي دي چې هغه په اعمالو په بنیاد باندې هغې کې الله تعالی چې کوم دی نه تبذیل پیدا کړی دی په نسبت سره نورو ته. لکه مثال طور سره چې انبیاء علیهم السلام دا بهتر دي د چانه د اولیاؤونه. بیا په انبیاء علیهم السلام کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه افضل دی. او بیا د نبی علیه السلام خاندان د ټولو خاندانونو نه افضل دی. بیا د بنو هاشم چې کوم دی نو د هغې فضیلت په قریشو باندې سیوا دی. بیا د اصحاب کرامو فضیلت هغه په تابعینو او په تبع تابعینو باندې سیوا دی. نه ځینې تخلیقي امور دي او ځینې تشریعي امور دي چې اختیار د ټولو چې کوم دی نو هغه د الله سره دی. نو ځکه الله تعالی فرمایي ما کان لهم الخیره، نو د پاره د مخلوقاتو څخه اختیار. د مخلوقاتو څخه خپل اختیار نشته دی چې یو شی په بل شي باندې څه شي هغه افضل شي. سبحان الله، پاکی د الله لره او تعالی عما یشرکون. الله لوی دی د هغه څیزونو نه چې دی شریکوي. وربک یعلم ما تکن صدورهم، رب ستا عالم دی په هغه رازونو باندې چې په سینو کې دي. د سینو د رازونو علم صرف الله ته دی. وما يعلنون او هغه خبرې چې دی ظاهروي. وهو الله لا اله الا هو، دا الله معبود بر حق دی. له الحمد فی الاولى والآخرة، د لپاره حمدونه دي په اول او په آخر کې، یعنی په دنیا کې او په آخرت کې. د حمد لایق څوک دی؟ الله دی. وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، دا ادله د وحدانیت تعالی دی. ورته وای اے حبیبا مال خبر را کوي. ارایتم فمانه د اخبرونی سره، فمانه د اخبرونی سره مال خبر را کوي. کچری وګرځي الله تعالی پتا سو باندې شپه سرمدن همیشه، کدا شپه د باندې ابدی شي الی یوم القیامت، تر ورځې در قیامت پورې. من اله غیر الله، څوک دی معبود ما سوا د الله نه. یاتیکم چې تاسو تراتلو کې بزیا ان پرانا سره، کله الله تعالی دا شپه دایمه کی نو دا څوک شته چې ورځ راولي. افلا تسمعون، آیا تاسو ناورئ حکم د الله؟ قل رایتم، دا بل دلیل دی د وحدانیت. ان جعل الله علیکم النهار، که الله تعالی وګرځي په تاسو باندې ورځ سرمدن همیشه. یو سرمد دی، یو ابد دی، یو ازل دی. سرمد څه ته ویلی شي؟ ما لا اول له ولا آخر له. یو څه دی؟ یو ابد دی، مانا ما لا آخر له. یو ازل دی، ازل څه ته وایي؟ ما لا اول له. ازل څه ته وایي؟ ما لا اول له. ابد څه ته وایي؟ ما لا آخر له. او سرمد څه ته ویلی شي؟ ما لا اول له ولا آخر له. پوه شوې به که نه؟ نو الله جل شانو فرمایي من الہ، سوک دے خدای غیر اللہ ما سوا اللہ نا. یاتیکم چې تاسو تراتلو کی بلیلن پشپې سرا، تسکونون فی چې تاسو پکې سکون وکای.
دې نعمت الله تعالی ته نه ګورئ کدا شپه دا ورځ همیشه کړې وي که ورځ همیشه کړې وي د شپې د آرام د پاره بچ کم دی د شپه بچا راوستې وه چې د خلقو پکې آرام کړی وي افلا تبصرون ومن رحمتي آباز د رحمت الله تعالی نه جعل لكم الليل الله پیدا کړی تاسو له شپه والنهار او ورځ دا د الله یو رحمت دی چې هم شپه پیدا کړی دا هم ورځ پیدا کړی دا دواړه د الله تعالی رحمت دی لتسكنوا فيه شپه د څه دپاره ده چې تاسو پکې سکون وکړئ ورځ د څه دپاره ده ولتبتغوا من فضله چې پای کې تاسو طلب د فضل وکړئ د دنیا کارونه پکې وکړئ او حاجات پکې پورا کړئ ولعلکم تشکرون خایي چې تاسو شکر ادا کړئ د الله په دې نعمتونو باندې چې مې د شپه پیدا کړې ده هم د ورځ پیدا کړې ده خو شبه او دا نعمت په دې اسلامي ملکونو باندې ډېر کړی دی کافر ملکونه چې دي لکه ناروې روس پاغې کې چې کم دی نو څه دی 22 غنټې پکې ورځ ده او 2 غنټې پکې شپه ده نه په 2 غنټې کې څه آرام کېږي یا څه چې کم دی نو یعنی اطمینان پکې راځي نه دا رحمت الله تعالی په دې اسلامي ملکونو باندې ډېر دی ويوم يناديهم یاد کوي هغه ورځ چې الله به आवाज وکړي دیتا چاته دې معبودانو ته فیقول الله بو تو فرمایي اين شرکای الذين كنتم تزعمون کم ځای دي زماغه شرکا چې تاسو په ګمان کول ونزعنا من كل امه شهيدا من براو باسو د هر امت نه یو غوا د هر امت نه یو پیغمبر را مخه تکو ندی ته بوایو چې آیا تاسو ته وعظ دی پیغمبر کړو کنه وکړه او آیا تاسو ته حق رسیدل او کنه ورسیدل فقلنا هاتوا برهانکم من بوایو راوړی اے کافرانو دلیل خپل تاسو ولې دا کفر کړی دی ما خو تاسو ته حاجی او مبلغ درلېږلی فعلموا دی به پوه شي ان الحق لله چې فیصلې د الله دي وضل عنهم ما كانوا يفترون ورک بشي د دین خپل معبودان هغه معبودان به خپل شي اب ورک شي دې ته بس خیر ونه رسي دا د عابدینو معبودینو د دې مناظره مباحثه غ ذکر شولا ادا اوس د قارون ذکر کوي څنګه چې د موسی علی السلام ذکر وقتن په وقتن الله تعالی کوي د پاره د بیان د انعامات د الله تعالی او د پاره د مذمت د مشرکین دلته کې د موسی علیه السلام قصه چاغه د فرعون سره ذکر شوی او هغه بیان شول د قارون ذکر الله تعالی کوي قارون دا څه شی دا د حضرت موسی علیه السلام د ترزوی او د ترزوی او دا سره یلکه بنی اسرائیل دیمو او د تورات حافظو د دغونده کې عالم په بنی اسرائیلو کې بل څوک نو او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سرنګ دا سامری چې کوم دین هغه حاسدو د موسی علی السلام د پاره نه قارونم چې کوم دین حاسدو او حسد په دې باندې کاو چې مزه کم از کم زم د بنی اسرائیل ما نو چیرې خو یا خو ماته نبوت میلاو شوی وي یا راته وزارت میلاو شوی وي او یو ځل موسی علیه السلام ته شکایت وکړو چې ته خلیفہ کړې وینې کم از کم چې زه خو استاخصوي ستا وزیر ګرځولې وې لکه هارون علیه السلام ستا وزیر شوی دی هغه خپل رو نه زه خو یې ترځو یې ما نه زه به دیم د په وزارت باندې اغستې وم پوه شئ به دا شکایت امید موسی علیه السلام ته کړو تفسیر حضرت ابن عباس رضی الله عنه د روایت مطابق
او سعید ابن مسیب رحمت الله علیه فرمایي چې د په بنی اسرائیل باندې ملکو د بنی اسرائیل د مشر او ملکو او پدی بنی اسرائیل باندې بدم ظلمونه کول چا د قارون پوښې به کړه ځکه دبا پدغه بنی اسرائیل باندې ملکی کوله تفسیر قرطبی هم دا لیکلی دی او په یو بل روایت کې راځي چې دتا د یوسف علی السلام خزانه میلاو شوی و یوسف علیه السلام مخکې تیر شوی دی هغه ته دغه خزانه دی قارون ته میلاو شوی و خیال کرا لکه دا مال او دولت سره ځکه ډیرو او دا قارون وی دا هغه خلقو نه دی چې کوم اویا کسان حضرت موسی علیه السلام منتخب کړیو د میقات لپاره او د رازدارۍ لپاره نو دا باغ اویا کسانو کې دا چې کوم دی نه دا قارون دی او د پلار نوم یعمر دی داغه د پلار نوم بیا قاهس دی قاهس خیال کرا لکه قارون ابن یعمر ابن قاهس یعمر دا ترو چې کوم دی د حضرت موسی علیه السلام او دې وې د بل نوم دی دا منور نوم دی منور ته ځکه وی چې د आवाज ډیر زیات خیسته او د سره د خزانو کونجانې وې دا با شپېته او قچرو به د کونجانې وړلې دومره کونجانې د خزانو وې خیال کرا لکه حیوه ابن شریح یو عالم دی د مصر هغه وای یو ځل د سوالګر راغی چې مال سراکا وې د گیټای رواغه سره د ځمکې نه او هغه په دې لاس کې واړه ولا رواله ولا او بیا وته ورتا وکړل وې دا والا دا گیټای نه سره زر جوړ شو دته صدا سي کیمیا ورکړې شی و د کیمیا علم چې د گیټای نه به چې کوم نه زر جوړول بهر حال د اعمال قبیحه او ذکر الله تعالی کوي ان قارون کان من قوم موسی بشک قارون چې دا د قوم د موسی علی السلام نو فبغى عليهم ظلم کو په بنی اسرائیل باندې واتیناه من الکنوز دلم ورکړې وی خزانه ما هغه خزانه انما فاتحه لتنو بشک خزانه د تبو چته دلی بالعصبه په یو غټه دلی سره عصبه سلويختو کسانو ته ویل شي انهم عصبه منکم ولل قوت چې خواندان د قوتو اذ قال له قومه ويلبذ قوم خپل لا تفرح تکبر مکوا ان الله لا يحب المفرحين الله نه خو تکبر کوون کی وابتغي فيما آتاك الله وغواړه د پاغ نعمتونو کې چې الله تا ته درکړي دي سو غواړه الدار الاخرته وطن د اخرت د الله نه د اخرت سوال وکا دا دولت د اخرت لپاره استعمال کا ولا تنس نصیبک من الدنيا مې روا اغا حصہ خپل د دنیا نه چې د دنیا دومره لوی نعمت الله درکړي دي د دې شکریا ادا کا واحسن کما احسن الله الیک او نیکی کوا د خلق سره څنګه چې الله تاسو سره نیکی کړی دا ولا تبغي الفساد فی الارض فساد مکوئ ان الله لا يحب المفسدين قال د په جواب کې وی انما اوتیت علی علم عندي بشکر کړي شوی دی ما ته دا دولت په سبب د علم زما سره چې مال سره دی ما ته الله تعالی خیال کړاله کنه علم را کړی دی دا د علم په بنیاد باندې دا دولت ما ته ملاو شوی دی زد دې اهل ما اولم يعلم آیا دې نګوري
آیا دې نه پوهیږي ان الله قد اهلك چې الله هلاک کړي دي من قبله مخدتنا من القرون د قومنا من هغه څوک هو اشد منه قوتا چې سخت دنه په قوت تسکه په قوت د بدن کې واکثر جمع او اکثر د جهاد د جمع د دولت نه دته لوی لوی دولتمن هغه الله تعالی هلاک کړي دي خیال کراله کنه به بچ کم دین د بس قوت او صد دولت ولا يسل عن ذنوبهم تپوس نه کیږي د ګناهونو د دینا خیال کراله کنه ها چې کله ګناګار چې کم دین هغه مرشي ها نه داغي بیا د ګناهونو تپوس نه کیږي هغه دغه شان به حساب جهنم ته دي تپوس نه کیږي د جرمونو د مجرمانو نه فخرج على قومه ديرا وتلو په قوم خپل باندې فی زینته په ډول خپل کې ها یو ځل دې ډېر په تکبر سره راوتلو بلا اسونه ور سره دي نوکران چاکران سره دي قال الذين يريدون الحنود يريدون الحياه الدنيا اول هغه کسانو چې داغي د دنیا سره شوق صرف دنیا اراده کوله یا لیت لنا ارمان دي چې زمونږ د پاره وي مثل ما اوتیا قارون په مثل داغه دولتونو چې ور کړی شوی دي قارون انه لذو حظ عظیم دا خدلوه برخ مالک ته ها ډیر بختور انسان دی پوه چې دومره لوی دولت ورته میلاو شوی دی ها قمقل خلق ستجریږي دولت تجری وقال الذين اوتوا العلم اول هغه کسانو چې هغه ته علم دین ورکړی شو ها چې هغه ته علم دین ورکړی شو علما د چا په دولت پروا نه ساتي ها کډیر یو کلګي خیال کراله کان د دې د خپل دولت چې کوم د علم او د عمل دولت ته داوته د ټولو نسخ کاریږي لوی ښکاری ها ادا خوار سپیره غونډه کې مولا چی کنه ها دې بس ټوپونه وخی په دې مالدارو پسې پوه شي به کنه په مالدارو پسې ټوپونه وخی چیرې څنګه د دې دا ګرد غبار برابرونه ولګي کوونه لګي ویلکم هلاک شي ثواب الله خیرون بدلی د الله تعالی ډېر بهتر دی لمن امن دا چا د پر چې ایمان راوړي او عمل صالحا او نیک اعمالو کی ولا یلقاها نشور کېدل دا نعمتونه داسو د ایمان دولت او د اعمالو دولت دا نور کولې کی الا الصابرون مگر صابرین تا فخسفنا به مونږ پک دلرا وبداره او دارنګي هغه کور د دلرا الارض پس کوم غفا کو پزمکه کې دیو ددا خزانه هغه ټولي غفا کړلې فما كان له من فئه حدیث کې راځي کنه فهو يتجرجر به الى يوم القيامه دا قارون چې دې تر قیامت پورې دې په ازمکه کې روان دي د پاسه په پاندو کې خپل پروت ته او تر قیامت پورې په دې ځمکه کې و پخکته دي فما كان له من فئه نو د پاره یو جماعت ينصرونه چې بچ چې مدد وکړي د سره د چکل الله غرق په دې و چې ځمکه باندې و بیا سره څوک نو چې دې بچ کړي وي من دون الله ما سوا د الله نو ما كان من المنتصرين نو دې د مدد حاصلونکو نا واصبح الذين تمنوا او ګرځیدل هغه کسان چې هغه ارمان کړو مکانه د مرتبه ده هغه کسان چې ارمان کړو چې دا شانته مرتبه زمونږه وي او شی به کنه یا له تعالی مثل ما اوتیا او شی به کنه هغه سو ګرځیدل یقولون وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ هغه کسان چې ارمان کړو د مرتبه ده بیا په دغه ورځ شوی وای هلاکت ته د دې کافر لپاره کأن الله یبسط الرزق وای ک الله تعالی پراخه کوي رزق لرا لمن یشاء چاته چې اراده وکي من عباد د بندگانو خپلونه ويقدر او کمی فقدرنا عليه رزقه قدر په معنا د کمی سره هم راځي او په معنا د قدرت سره هم راځي او قدر چې دینو په کټوي کې په خلی ته هم ویلې شي په کټوي کې د دې وجنه کټوي تسوي قطوي په کټوي کې چې کم شي پوښ شي هغه ته قدیر ویلې شي په کټوي کې پوښ شي هغه ته تسوي قدیر دا درې معنی دي ماده یو ده او معنی څه دي درې دي
لولا امن الله کالا احسان نوې کړي علینا په مونږ باندې شکر دې مونږ خو دې خبيث تجریدلو شکر دې چې مونږ چې چاته دولت منشي ویني یو لخسف بنا الله بم خسف کړو په مونږ باندې وای هلاکت ته د پاره د مجرمانو کانه لا یفلح الکافرون وای کینه کافرین نه کامیابیږي کافران نه کامیابیږي په دولت سره تلک الدار الاخرۃ دا چې بیان شو تلک الدار الاخرۃ دغه دار اخرت چې دی چاغه څه دی نعمتونه د الله دی نجلها مونږ مقرر کو دی دار اخرت لرا للذین لا یریدون فرض خلق جرادن لري علوا فی الارض تکبر دزمکه ولا فساد او نه فساد د اخرت مراتب د چا د پاره دی چې د تکبر اراده نه کوي او د فساد والعاقبۃ للمتقین من جاء بالحسنه فله خير منها چا چې نیک اعمال وکړلو دغه نتیجه چې دا ډیره بهتري دا غینا ومن جاء بالسیئات چا چې بد اعمال وکړلو فلا یجزى الذين عملوا سزا نور کیږي هغه کسانو ته عاملو السیئات چې بد اعمال وکړي الا ما كانوا يعملون مگر هغه جزاء هغه سزا چې دې هغه عمل کوي چې دې هغه عمل ان الذي فرض عليك القرآن بشکا الله چې په قران پاک پتا باندې مقرر کړي دي پر تقدیر ته ویل شي تا ته قران پاک نازل کړي دي دا تسلی د نبی عليه الصلاه والسلام خیال کراله چې ته د الله محبوب تا به الله تعالی خپل نعمتونه ابتا تا به خپل نعمتونه الله نه محروم کوي خیال کراله کنه لرادک الله به واپس کی تعالی را علامات تر یو نیټه پوری دی خپل کلی ته به الله بیا واپس کی چاغه مکه معظمه ده قر ربي عالم من جاء بالهدى هو اے حبیبا رب زما عالم دے پاغه خلق باندې رب زما عالم دے پاغه پیغمبر باندې چراتلی کړي په هدایت سره الله ته د خپل پیغمبر هدایت او شان دا معلوم دی ومن او الله عالم دے پاغه کافرانو باندې هو فی ظلال مبین چې په گمراهی ظاهره کړي دا اقرار دا الله تعالی د انعاماتو کا چې یا الله پستا په ما باندې انعام دې چې ما ته د هدایت را کړې دي او دا کفار چې کم دینو اغه خیال کړه د دې دا اتا ته معلومات دي وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب زما حبيبا تا امید نو چې تا ته کتاب درکړل شي ما د انعام شکر ادا کا ستا په خیال کې نو چې ما ته کتاب څوک ما ته کتاب میلاوش الا رحمت من ربک دا خو رحمت دې جانب در افسانه فلا تکونن مکیګت ظهیر للکافرین مدد کوونکې د کافرانو د کفار سره چتا مدد ونکي ولا يسدن کاتا جمن نه کوي من دتان کی عن آیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه بعد از انزلت الیکا پس لاګه چنازل شوی تا د دې آیاتونو خلاف ته ونکي خیال کرا لکه د دې آیاتونو خلاف ونکي د کفارو په پالیسو کې رانش خیال کرا لکه هغه پالیسی چې تا ته د قران پاک نه حاصله ده په دې باندې خپل ژوندۍ تیر کړه ودع الى ربك دعوت ورکوا رب خپلتا ولا تكونن من المشركين مکهګت د شرکونکو نه ولا تدعو مع الله الا اخر مبلا سره د الله تعالی نه بل معبود لا اله الا هو كل شيء هالك ټول شذونه هلاکیدون کړي ټول زوات ته شذونه هلاکیدون کړي کاغه انسانان دي او کاغه پیریان دي کاغه ملائک دي کاغه اسمانونه دي کاغذ مکی دي دا ټول هلاکیدون کړي یا کل شیء ان مراد اعمال دي دو تفسیر دي ټول اعمال هغه دي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ټول اعمال هغه ځای کېدون کړي الا وجه مگر عمل صالح عمل صالح چې هغه باقی دی والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخير عملا پوښ وکړه نیا ټول زوات هلاکیدون کیږي مگر ذات الله تعالی باقی دی ذات الله تعالی لمن الملك ويبقى وجه ربك
ذل جلال والاکرام له الحكم دی الله لره بادشاہی دا و الیه ترجعون او ته به تاسو واپس شئ دا